مجبور او چار وخت راوړي ځوانانو همت وکړي او بیا یې د دغې مصري فصل اول کاروبار کې کوي اوس ځلې ځلې را خلاصېږي دومره ظلمونه پرې کوي نن هم رفیع الله کاکړ تاسو ډېر په د نثاري کار راته وکړ نو زموږ یو کلیوال را خلاص شو خو لغنې شوی دی هغه نه چې تپوس کوي چې څنګه یې جوړ یې هغه وایي ما نه تفتیش نه کوي هغه ویل ولچر چې ټول خلک یو منټ چې ټول خلک ناست وي دی راپاسې غوږونه ونیسي دومره خلک ستاسو پښتانه وروڼه لیوني کړل ستاسو پلران لیوني دي من دا لیوني دي دلته راغلي دي تاسو ټول یوي دومره ظلم دومره زیاتی خو یو مثال درکوم په والله تاریخ راته وګورئ دا ظلمانو که چا راکړو په کراچۍ شي دوی چې مړی به وکړو د مړي په لاس روپۍ اخیستې د چنګیز خان په تاریخ کې راته وګورئ که راته شوي دي تاسو خو چنګیز خان نه دي کړي تاسو خو هلاکو خان نه دي کړي مړي یې کړي دي خو په مړو په لاسونو کې پیسې نه دي اخیستې ټول په لاسونو پیسې اخیستې دلته هر څوک چې راتلل د پښتون په خاوره به غذاب نه جوړه کړه ولې چې دوی ویل چې پښتون کام بې اتفاقه دی بس څه ته کوو په ضد موږ بې اتفاقه نه وو یوه خبره بله واضحه کوو دا پي ټي ایم سره چې څوک ملاتړ کړي هغه په کلي کښې یا دلته د هغې په تحفظ به کمپرومایز نه کوو دا وعده وکړو هغه که نر دی او که ښځه ده موږ پر امنه یو خو دا پر امنه مظاهرې ته که چا لاس راوچتوو بیا به پته سره ولګېږي په میدانو دلته اوس دوی څه کوي دوی خلک هراسه کوي چې پي ټي ایم ته مه ورځئ هغه مه کوئ دا مه کوئ داسې ده زموږ کسان یې ونیول صادق یې ونیو عارف وزیر یې ونیو بیا یې پرون رحیم نیولی و دا کسان دوی یې رسېدو چې تاسو به دا کار نه کوئ ځوانان دي هغه څه وایي هغه کار هم نه کوي چې ما ته تکلیف رسوي هغه وایي موږ خو دې ته تیار یو دا چې څه کوي دې ته موږ تیار یو تاسو به ټول تیار اوسئ ځوانانو هغه خویندې مو هم لاسونه پورته کړي دي چې موږ هم دې فکر باندې ته تیار دا پرون هم کمران خان چې کومه وژنه شوې ده په پنډل کې د کمران خان چې کومه وژنه شوې ده هغې موږ تفتیش غواړو چې چا هم وژلې دی موږ بیا تفتیش غواړو او یوه خبره پښتنو روانګر خو مو عدالت ته راوړو اوس د چا نمبر دی احسان الله احسان راوړې به عدالت ته به راوړې چا هم پښتنو ظلم کړی هغه موږ نه پرېږدو که دا عدالت ته انصاف وي بیا به ما ته هم انصاف راکوي که دا سپیشل د څو کسانو دپاره څه وي بیا موږ دا عدالت هم نه منو بله څه احسان الله د بیا د چا نمبر وي جنرال مشرف اورې به یې قاتلان موږ نه پرېږدو یا به دا احساس ورکوئ چې دا ملک د هر چا دی د پښتون هم دی د سندي هم دی د بلوچي هم دی د پنجابي هم یا به دا واضحه وي که ته انصاف نه کوې چې دا د څو کسانو دی هغه څو کسان بیا موږ فرقوو هغه نه دا د بجلۍ پرک په دوی به هم ولیدلو دا تندر ولې راغی دا تندر ویني چې په مځکه هم یو تندر راچک شوی دی دا تندر دا ولاړ تندر به د هر ظالم او بلا نه انصاف اخلي که د لاسونه او پسې به بند کوي چې مزید ظلم نه وکړو